الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم نحمده ونستعينه نستغفره ونشكره نتوسل إليه ونتوكل عليه نصلي ونسلم على خيرته في خلقه حافظ سره ومبلغ رسالاته سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المأسومين الهداة المهديين سيما بقية الله في الأرضين روح وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في قرآنه المجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى بر محمد وأهل بيت محمد صلوات عزیزان سید الشهدا نونسم ریزه ده ابتدای مجلس کی وا شرعی مسئلات و خدمات کی عرض کوم معمولا مو یو عمل څنګه هر کلی کی هر کور کی ضرورت دغه نه اکثر محروم پدې کیګو کسا چې ته هم جنازه وی نماز جنازه کیږي په کور د انسان نماز جنازه کی ودرېږي شرکت ورکې وکي یم اکثر کسان کسوي چې مجلس ته محفل ته رغلي وي هم جنازه المنځ کله برگزار کیږي خلتختی ورنه یا وریاو درېږي ته بنئ چې د المنځ بل شو ده او د کسان نور چوک دی بل مذهب سره تعلق لري دا ډیره بده خبره ده امو څه کوم د المنځ کیږي کوم تکبیرات الوستای شي تکبیرات مانځه کومې دعاوانی دي دا مرحوم د سان شرکت وکي ادای کی مرحوم د پارا میت د پارا باعث مغفرت نه د دښینا ګورزان ما کې ګوي حق جوړیږي یو کاس هغه اخیری مثلا مرحله د دنیا کې اخیری حق در باندې ده کم از کم تیغه جنازه کې ودرېګا او بیا یو شاید هغه ز قسم احساس کوم هغه انداده کچوکور کې ودرېږي هغوی به یو بل نه یی هغوی پیش نماز یی ورو ورو خو نورو ته حق نشته ده ایمو برعکس ده طریقه ایمو الله اکبر هم مهم ده ذکر ډیر مهم ده چې تا ذکر وای ادعاوانی وای در روایتو کې شته دي چې چیرې 40 کسان ایو مرحوم باندې مغفرت دعا وکي کچېره د سی غټي ګناهونه نه وی کړي ځکه قابل بخشش نه وی پروردگار علم غفور رحیم یو شاید چې مولکو کې مرسوم نه ده زړه طرف ته لګي شرایط ته کوم په کار دی مو طرف نه دا شونه کیږي ایران کې او عربو کې کوي اکثر یو ټوټه خلی دی کفن والا سپینه ټوټاوي هغه باندې څلويختو کسان یو گواهی لیکای شي دا یا مرحوم د لپاره ضروری ده مثلا پاس الفاظ انداله کوي شي سمس مثال درکم اللهم انا لا نعلم منه الا خيرا وانت اعلم به منا اللهم اغفره پروردگار وی بخکا مدینه خیر لیدل او مؤمن وی مو نظر کې مؤمن ودا او 40 کسان لاندې صرف گواهی په دسخط شکل سره وکي ار یو کس مؤمن څه ته چوک بریخي خکازه تبریخي پابند صوم او صلات تبریخي متدین کازه تبریخي هغه یک دغه گواهی تصدیق وکي اندا ټوټا مرحوم سره پکور دی چې شي دفن شي کفن نه کېک دوا خدای دغه سلويختو مؤمنانو گواهینه هم چې کوي حیا کوي او دین علاوه نیت اکثر کسان پښتنه کوي کسا نماز جنازه نیت کله پیش نماز مخکې ولاړ دی تب قربتن الله نیت کوي واجب نیت به نه کوي پیش نماز به واجب نیت کوي تب واجب نیت نه کوي پیش نماز د نیت کوي المز د قوم د حاضر میت باندې واجب قربتن الله تب نیت کوي المز د قوم دغه جنازه باندې حاضر پیش نماز اقتدا کی قربتن الله پیش نماز نه واجب دی تو باندې مستحب بنیاد باندې ده دا
هغه شیونه دي چې په کار دی ما تاسو کوي او شاید څه ما بېګا عرض کړی و تلقین دوم دی او اکثر کسان نه کوي دا اول تلقین څه دا مولانا صاحب ورباندې کوي دا یا مهم دی خودی نه پورته تلقین دویم تلقین دی اکثر یې نه کوي خدا تلقین رغلی دی څه خلخانه په کار دی په وکي اهل و عیال لارې دی بچي په وکي مورې دی بچي په وکي یا خور په وکي یا ورور په وکي داسې نږدې رشته دارو کې چوکې په کار دی په وکي څه کله ټوله خلخانه ټول رشته دار خپل خپلوان کابر نه لاړل کابر څه کله بیله پاتې شو اخ ټایم کې یو کس کابر نه کیني دویم تلقین کابر نیول ویلې روایتو کې رغلي دي څه کله څه ټول کسان رسخات شي کابر تنها پاتې شي دغ ټایم کې فوراً منکر نکیر ورته حاضرېږي او دا سوال جواب مرحله ده په کار ده دغ ټایم کې ته خپل مردا باندې رحم وکړي د کوم دویم تلقین څه ته ورته کوي دغ ټایم کې هغه واوري مدد ورته رسېږي دغ دویم تلقین نه یو صلوات واسطه محمد و آل محمد باندې د 19 ریزه ده ما کوم تاسو خدمات کې څو مجالسو کې عرض کړل هغه د مولا سید سجاد علیه افضل الصلاة والسلام شخصیات او عظمت او د مولا سیرات حواله سره څه عرض ما تاسو خدمات کې عرض کړیو نن هم مجلس اندغه عنوان سره ده کومه آیات سرنامه کلام کې پیش والا پروردگار عالم څه اجر رسالات متوسنه که وخت دی هغه د اهل بیت او محبت او مودت دی دوی لمنه ونیسوی مضبوطه سره اهل بیت سره مودت رابطه برقرار کوي و اهل بیت هم روایتو په مطابق متفقون علیه حدیثونه دي هم فاطمه و علی و ابناهما دا پنځتن پاک دي چې د معصومین دي روایتو سره اهل سنت کتابو کې هم دا روایتونه موجود دي دا اعزاز حاصل د دغه خلفانې ته دغه ګرانې ته هغه ګرانې نه چې هغه مودات مونږ وخت شوي دی هغه لمنې نیولل هغه سره تمسک کول مونږ وخت شوي دی هغه نه یو شخصیت هغه مولا امام زین العابدین علیه افضل الصلاة والسلام دی صدا شپې ورځې منسوبې دي اندغه مولا پسې کوشش پکار ده کیږي د ایامو کې د څلورم امام سیرات بیان کیږي هغه مولا څه 35 سال 34 سال بعد از کربلا ما او تاسو ته کربلا زنده ستلی ده کربلا یې رکړي ده پیغام عاشورا یې رکړي ده ډېر تعلیمات ما او تاسو ته مولا رکړي دي لذا امام ذکر کولا امام سیرات بیان کولا دا خود مودت اهل بیت یو نمونه ده یو مثال ده زه کوشش کوم د مجلس کې یو داسې معروفه مشهوره قصیده چې مولا شان کې ادا شوې ده هغه بیان کوم خو یو پیغام هم تاسو خدمت کې عرض کوم کسا ابتدا کې پیغام طرف ته اشاره کوم تبلیغی نکته هغه ده چې مولا القابونه یو لقب چې ډېر مشهور ده امام ته ذو صفینات نه ویلی شي ذو صفینات لقب د امام القاب نه یو لقب دی لکه زین العابدین لقب دی سید الساجدین لقب دی اندی شان سره سجاد د مولا لقب دی سید الصابرین لقب دی یو لقب ته مولا ذو صفینات لقب یاو صفینات ویلی شي صفینه یعنی د اوخ والا ګټنې ته ویلی شي اوخ ټوټکې څه پټخ کې کړي وي کنه هغه پټخ کې کوم اوی اختدا سفینتون عربی کې ویلی شي یعنی هغه سي عظیمه هستی څنګه اوخ ټوټکې په شانتي ټنډې یو ټوټکې او پستکی کول چې واجینا عبادت واجینا بندګي واجینا مولا دومره عبادت کړي دي مولا دومره سجدي کولې مولا دومره المنزونه کول مولا دومره خدای عبادت کې ډوبو س کال کې به دوا درې وری مولا خپل ټنډې نه د هغو چې کوم پاټ به کولو هغه پاټ به مولاونه جدو کولو ټنډې نه نورانی چهرې نه اني څنګه ټوټکې ونه بیا به مولا هغه یو دسمال کې کېږدول بعد کې وصیت یا کړی خپل زوی ته مولا امام باقر علیه الصلاة والسلام ته چې کله زه شهید شم شهادت نه بعد دغه ما سره کابر کې کېږدوه
یعنی موږ د هغې امام منونکي یو. زم څه ډېره باده به وي، ډېره عیب خبره به وي، ننګ خبره به وي، اور خبره وي چې د داسې امام منونکي 5 وخته واجب المنځه نه محروم پاتې کېږي. ډېره د عیب خبره به وي چې داسې امام منونکي المنځو سره مینه نه وي، محب نه وي د المنځو، رابطه نه وي سجدو سره، رابطه نه وي رکوع سره، رابطه نه وي مسجدو سره، د ډېره د عیب خبره ده. ویلې چې کوم امام ما او تاسو دغه منزل باندې و، دغه مرتبې باندې و چې هغه مو ته دا سیرات پرېښلی دی. نن که چیرې زه امام سیرات نه مثال در کم، امام کی کاڑی چولی شوی کاڑی رخلم مثال در کم، امام زندان تلاړو زندان کې پته کېږم، امام سیاه پوش شوی و تورې کپڑے چوم، ظاهري سنتونه دي که نه مولا؟ مختلف شیونه امام سیرات نه رخلم، ویلې نه څه امام نه هغه سیرات راواخله که نه، څه کوم کارونه امام ټول عمر کړي دي، کومه زندگی امام ټول عمر چې څه تیره کړي دی، هغه دغه عبادتو سره دغه سجدو سره دغه المنځو سره امام زندگی تیره کړي دی. یو شیعه دپاره ډېره د ننګو د اور خبره دی چې هغه لمونځ نه وریاوي، هغه سجدې نه وریاوي، هغه پابند صوم و صلات نه وي. کوشش وکړو جوانانو چې کوم خوند، کوم لذت، کوم سکون عبادت کې خدای یخې دی، هغه لذت و خوند بلیو شي کیا نشته دی. د پښتنه معمولا کېږي چې د عبادت نه کسه ځنه کسانو ته خوند میلویږي، ځنه کسان خوند نه محروم دي، ځنه کسان عبادت داسې کوي چې یو بوج وي، ځنه کسان عبادت داسې کوي چې خوند ته نه خلي. واجه څه دی؟ ویسه د اکثر دي جواب ورکړی دا چې ګناه ما کوئ عبادت نه به خوند خلي. که چیرې یول اوسه ګناه کوي بل اوسه عبادت کوي بیا فایده نه در کوي، ورځې ګناهونه کوي شپې بیا عبادت کوي، عبادت خوند بیا نه دیر کوي، عبادت خوند عالی دیر کوي، عبادت ذایقه د خولې کې عالی پتې کېږي چې کله ګناه نه لاس واخلي، چاہے هغه د سترګو ګناه وي، چاہے هغه د غوږو ګناهانې دي، چاہے هغه د لاسو ګناهانې دي، چاہے هغه خېټو والا ګناهانې دي، حرام دي ما کوه. ته بیا کسه چې تا عبادت کې څوره حلاوت او څوره ذایقه او څوره خوند رسي. دغه امام چې عبادت کې دوره ډوب دی، دومره عابد و چې سید الساجدین، زین العابدین لقب ورته میلاو شولو. دی په باوجود کسا یوې بیمارۍ طرف ته مختصره اشاره در کوم چې هغه بیمارۍ معمولا معاشره کې شته. یو کس که عبادت کوي، لمونځ کوي، پابند صوم و صلات دی، بیا یوه بیمارۍ ورته لګېږي. دی باندې مخپله مجالس کړي دي، خو صرف اشاره عجب والا بیمارۍ، مؤمنانو بیا خپله بیمارۍ دی. یو بیمارۍ دا دی چې ته نه کوې، یوه بیمارۍ دا دی چې عبادت شروع کړي بیا یوه بیمارۍ درته لګېږي. یوه نه کولې حالت کې بیمارۍ ده، یوه کولې حالت کې بیمارۍ ده. چې کله عبادت شروع کړي یوه بیمارۍ درته لګېدای شي. دا چې ځان ته ښه نظیر کوي، نورو ته سپک نظیر کوي، بد نظیر کوي. ځان ډېر ښه مؤمن بولي، خلق سپک بولي، بد نظیر سه کسې ځان دنې ګران وي، خلق دنې بد لګېږي، دا یوه بیماري ده. اوجو روایت کې شته دي چې شیطان یې چې کله ابن آدم بنی آدم بشر چې کله دا 2-3 کارونه شروع کړي نو بیا ما دپاره اسانه یې چې هغه زه قبول کوم. اذا استکثر عملو چې کله عمل کوي زیاتې ګڼي. دویم شی نسیه ذنبه، ګناه کوي په ویرهیي، بیا ما ته اسانه دی چې دې قبول کوله. دریم شی اذا دخله العجب چې کله تکبر او عجب ورکې نوتی وي، ځان برتر بولی، خودپسنده شکار شوی وي، هغه کس زه ډېر زر قبول کوای شم. بیا دا غټه بیماري دی قربان دې شم، دا غټه بیماري دی. دا بیماري په کار د انسان د کې را نشي په کار دی، او عجیزي ډېره ښه دی، انکساري ډېره ښه دی. مولا دعا ده دی وعبدني لك ولا تفسد عبادتي بالعجب. پروردگاره عبادت توفیق راکړي، خو ما عبادت عجب سره، تکبر سره، انا سره، منیت سره، خودپسندۍ سره مبتلا نه کړي. چې زه ځان ته یم چې زه خو زه یم، اما سجدې، اما لمنځونه، اما تهجد، اما روژې، اما مؤمنه، اما مسلمانه، اما ګیره، اما حج، اما زیرتونه، چې څه کوې زیرو کې ولا سوچ مده خبرې ته چې څه کوې هیڅ سباواتي چا نه دي. امام او تاسو د ټول عبادت زبدای خدای وی سیلی وی سانه برابرېږي چې کومه سیلی نعمت یې راکړی دی.
عیسی نه برابرېږي. یو صلوات واسطه محمد و آل محمد باندې. دا هغسې امام عظیم دی څه یوه مشهوره واقعه څه کله یو وری مولا حج ته لاړ وي، ایام حج وي، رش ډیر وي، خلق خانه کعبه طواف کوي، خانه کعبه طواف حالات کی تاسو چوک ته عمره ته لاړ وي، حج ته لاړ وسای دغه شي گواه بوي الته حجر اسود لګیدلې ده. حجر اسود بوسا کولا زیات ثواب لري څه بوسای کی بهشتي وتیګه ده. نو دا واقعه تاریخ کې راغلی دی څه هشام بن عبدالمالک څه د ولید ورور و دا ولی عهد و جانشین و د خلیفه هغه یا حج ته راغلی و. مولا امام سجاد یا حج ته راغلی دی. هغه غوښتل څه بوسا ولګوي ماچی کې حجر اسود ډېر کوشش یې وکړ ټرای وکړه بار بار لاړ ورش کې مخ ته خو چال یاره نه ویر کوله حجر اسود ته نشو رسېدای واپس شولو. اخري کې مایوس شولو وریا یوه خیمه ولګوله صرف نظاره یې کوله. نو دې ټایم کې دا کسې چې یو نوراني شخصیت یو هیبت نو روب نه ډک کس با هیبت انسان راغللو مجمع کې څه کله حج ولا اجتماع سره روبرو شولو هیڅ خلق ورو ورو خپل خپل او ته ورسته کېږي لیاره او ته جوړوي مولا ته لیاره خلاصه کي امام حجر اسود ته ورسېږي حجر اسود بوسا کی څه کله حجر اسود بوسا کی مولا ښه طریقې سره حجر اسود زیارت وکړي واپس راشي. دې ټایم کې هشام نه څه خلکو څه شام نه راغلي وي ورته څه هشام دا چوک دی څه دې ته خلکو خپله په خپله لیاره پرېږدوله. یعنی هغوی متاثر شول ورنه چې کوم کسان هشام سره غلي وو. پوښتنه یې ونه وکړه چې ته دوره خلیفه ته طاقت در سره قدرت در سره ټول نظام تاسو سره لاس کې چا لیاره درته نه پرېښلله دې ته لیاره پرېږدوله دې هیبت وکسه دې عظمت وکسه ته چوک دی دا دوتی چې زه نه پېژندم دې ټایم کې د مولا یو محب یو عاشق یو منون کې یو معرفت والا کس فرزدک شاعر موجود والته دا خبره واورېده څه هشام نه پوښتنه وشوه هشام دوتی چې زه نه پېژندم. دا فرزدک یو شاعر و دا عربو مشهور شعراو کې دی دیوان نه نشته د دیوان فرزدک نمای و همام بن غالب تقریبا 1923 هجری کې دا متولد شوی دی 110 هجری کې دنیا نه رحلت کړی دی 90 سال نه پورته عمر کړی دی او ډېر بهترین اشعار ډېره بهترینه مدح د اهل بیتو کړي دی. هغه یوه مدح شعر یا مشهور دی چې کله مولا کربلا ته ځي هشام نه فرزدک کوفې نه لیارې کې روان وي مولا ونه پوښتنه کوي فرزدک کوفې حالات څه خیل ته و یوه عجیبه جمله ورته وکړي مولا ته مولا کوفې حالات داسې و قلوبهم معکم سیوفهم علیکم زړونه تاسو سه و تورې تاسو په خلاف ودرولې وي ورسره وي. دا مغه فرزدک دی څه کله دی د خبره واورېدله دې ټایم کې فرزدک فی البداها فورا معرفت و عقیدت بنیاد باندې یوه داسې قصیده ولویستله څه نن هم هغه قصیده تاریخ کې زرینو الفاظو سره لیکلې شوي دی 37-38 پیراګرافه 37-38 باقاعده دوبندي مصري دي نن تاریخ کې لیکلې شوي دي او مشهوره ده تفسیرونه په شوي دي شرح په شوي دي. یوه مجلس کې گنجایش نشته چې انسان بیان کی صرف اشنایی کافی ده چې انسانونه اشنا شي څه چی دی کم از کم یو وری کم از کم انسان ټچ کی څه چی شي دي. ما خپله څه 2 غنټې کوشش کولو د تانګ وخت کې 2 غنټې څه ما سره ډېر کوشش وکړلوانو زه یو حد کې تاسو ته صرف دې ډیفینیشن کوای شم چې د څو عظیمه قصیده دی ویلي ده خپل احساس کولو سره دغه قصیدې باندې باقاعده یوه 10 مجلسونه کوای شي چې انسان یې ورباندې وکړي. ویلې دغې قصیدې کې خود فرزدک شاعر د اهل بیتو مختلف مناقب مختلف پهلوان بیل بیل بیان کړي دي چې انسان دنګ پاتې شي. ویلې نشي ویلې چې دا دي الفاظ دي ویلې شي چې پروردګار طرف نه یو قسم ته الهام شوی دی عظمت یې دې طریقې سره بیان کړی دی 38 مصري دي دا باقاعده مدای چې کله بیان کړلې دوره غصې کې شولو هغه هشام برداشت نه کړلو فوراً یې آرډر وکړو چې هشام گرفتار کوي
هشام یې ونیوللو اسفان یوه هلکه دی د مدینې و مکې منځ هلته یې زندان ته یې واچولو بقاعده و زندان ته یې څه کله واچولو زندان کې دا و مولا ته څه کله پته ولګېده څه فرزدک ایمو شان کې قصیده ولویستله هغه جرم کې دا قید شولو زندان کې دی مولا د مینې محبت اظهار بنیاد باندې 12,000 دینار یا ځنه روایتو کې درهم رغلی دي یا 10,000 ځنه روایتو کې رغلی دي هغه مولا یو کس ته صحابي ته ویل که څه دی ما طرف نه فرزدک ته ویل که به طور تحفه و هدیه و ته یې څه مونې په ډېرو قبوله کې پښتو خبره مونې احسان کړی دی دې چې موږ سې عقیدت اظهار کړی دی څه کله فرزدک ته هغه پیسې میلو شي فرزدک مولا سلام دوار څه قبول کی واپس کس ته صحابي ته پیسې ورکړي ته څه مولا ته وایه مولا جان ما د قصیده دغه اشعار تاسو مدح کې پیسو دپاره نه وویلي ما عقیده دپاره ویلي معرفت دپاره ویلي ما خپلې مینې اظهار کړی دی دغه پیسې د واپس واخله مولا یې ته ډېره شکریا کله مولا ته واپس پیسې راشي کس ته یې ویر کړي دوباره ورته وایه څه فرزدک ته وایه دا یې مو تحفه دی مو څه چاته چې ویر کړو بیا واپس ته نه نښلو فرزدک ته وایه څه ما ته پته دی چې تا پیسو دپاره نه دی ویلي تا عقیدت اظهار کړی دی خو دا ته مونږ نه قبولې که ویلې څه دی مولا تحفه دی بیا مولا ته نه قبولېږي خدایا دلچسپه دی دایا دلچسپه دی څه دا درته عرض کم قصیده درته ذکر کوم دایا دلچسپه خبره دی څه فرزدک بیا جیل نه نه خلصوي رهایی نه کوي زندان نه ښې جیل کې وساتي څه کله هشام وایي سره اوس مخه جیل کې وساتل اوس به جیل سخت هوا نه حالاتو نه راتنګ شوي وشه اوس به کیدای شي سار تسلیم به کړی ورته وایي څه خلصوو د جیل نه خو یو شرط دی ای چې شرط څه دی شرط دا دی څه ته ورته وایه لکه څنګه قصیده د اهل بیتو شان کې ویلي دی انداش قصیده حاکم وقت شان کې آوایه بنی امیه و شان کې انداش قصیده وایه نو تا ته به رهایي میلو شي کله دا پیغام ورته واستولو هغه ځواب ورته راواستولو څه ټیک دی بعد نه دی زه به وایم خو ما یو شرط دی ورته محفل تیار کړي ځه ما راوغواړي نو هشام محفل تیار کړلو ټول وزیران ټول بنی امیه موجود دي محفل کې دې ټایم کې فرزدک هم جیل نه راوبسلو عالیشان محفل تیار شوی دی حاکم پښتنه وکړه وزیرانو نه څه غریب سړی دی نو ته پته لګېږي وظیفه به غواړي که نه پیسې به غواړي یو په ځای به ډبل ویر کو ما خفه کېږي ټریپل به ویر کړي خیر دی 4 ګونه به ویر کو خیر دی دینه پورته یې 15 ګونه به ویر کو خیر دی موږ ته به قصیده ولویلي ایمو شان کې به قصیده ولي تا دا څه ایمو څه کومه بېزتي شوي دی ایمو به لږ حیثیت بحال شي خو څه کله فرزدک هغه محفل ته راوغوښتلو څه کله فرزدک سره روبرو شولو ته یې فرزدک تا رها کوای شو تا جیل نه خلصوو ډېر عزتي طریقې سره د بري کوو بېغمه اوسه خو ته به یوه قصیده انداشه بني امیه و شان کې حاکم شان کې وایي ورته یې ټیک دی ما ته منظوره دی خو ما یو شرط دی ورته یې ما خفه کېږي تا څه شرط وي متقابل قبول دی ته یایه څه خلته شرط وي چې غواړې مو تیار یو چې تا ته هر چې مهیا کو دې ته ته خفه نه شي څه خلته شرط وي موږ درته پوره کوو یې څه پښتنې ورنه کولې اخري کې د ورته یې څه اوس دا راته وایي څه شرط د چی شی دی موږ درته پوره کوو چې ټول محفل خاموش دی خاموشي ورباندې تری دی عامه څامه فرزدک څه کله لبو ته خپلو شنډو ته خپلې ژبې ته حرکت ویر کړل یوه جمله ونه ووتله ټول محفل باندې داسې خاموشي طاری کړله لکه زه به د ټایم سیټم بم په وغورځوې جمله یې ورته داسې وکړه چې ای حاکم وقت که چیرې غواړې تاسو شان کې ماشه قصیده ولولم لکه څنګه ما زین العابدین مولا شان کې الویستلی دی نو ما شرط دا دی هات ابا و اما و جدا و جدتا مثله بل شرط نه لرم دولت نه غواړم پیسې نه غواړم هیڅ نه غواړم صرف اندوره وکړه امام سجاد په شانتې پلار حاضر کرتا امام سجاد په شانتې مور ته پیدا وکړه امام سجاد په شانتې حاکم وخت موته نیکه وخی انیا وخی خندان وخی بیا به ځای دي شان کې انداشه قصیده ولولم بر علی و علی علی بلندتر صلوات
بده به نه وي چې دا قصیده زه تاسو خدمت کې والولم په ټولو مصرو باندې نه صرف یو څو مصرو باندې لږ فوکس کوم صرف درته څو نکتې ونربسم دي هرې مصرې کې نکتې دي وخت کې گنجایش نشته دی چې زه تاسو ستړي کم فرزدق څه کله پښتنه څه کله هشام نه کس کوي چې دا چوک دی امام سجاد نه پښتنه وکړي دا وتي چې زه یې نه پېژندم فرزدق فورا شروع شي فرزدق فورا الهمی اشعار شروع کی قصیده ننا مشهور ده نمای ده قصیده میمیه قصیده ننا مشهور ده عربو بهترین لهجه کې لوستلی ده هغه فرزدق د اهل بیت شان کې دا شی شروع شي یا سائلی اين حل الجود والكرم عندي بيان اذا طلابه قدموا هذا الذي تعرف البتها وتأته والبيت يعرفه والحل والحرم هذا ابن خير عباد الله كلهم هذا التقي النقي طاهر العلم هذا الذي أحمد المختار والده صل عليه إلهي ما جرى القلم لو يعلم الركن من قد جاء يلثمه لخر يلثم منه ما وطئ القدم هذا علي رسول الله والده أمسد بنور هداه تهتدي الأمم هذا الذي عمه طيار جعفر والمقتول حمزة ليس حبه قسم هذا ابن سيدة النسوان فاطمة وابن الوسي الذي في سيفه نقم إذا رأته قريش قال قائلها إلى مكارم هذا ينتهي الكرم ينمي إلى ذروة العز التي قصرت عن نيلها عرب الإسلام والعجم وليس قولك من هذا بظائره العرب تعرف من أنكرت والعجم يغزي حياء ويغزى من مهابته فما يكلم إلا حين يبتسم ينجاب نور الدجى عن نور غرته كالشمس ينجاب عن إشراقها الظلم ما قال لا قط إلا في تشهده لولا التشهد كان لاؤه نعم مشتقة من رسول الله نبعته طابت عناصره والخيم والشيم حمال الثقال أقوام إذا فده حلو الشمائل تحلو عنده نعم إن قال بما يهوي جميعهم وإن تكلم يوما زانه الكلم هذا ابن فاطمة إن كنت جاهلة بجده أنبياء الله قد ختموا الله فضله قدما وشرفه جرى بذلك له في لوحه القلم من جده دان فضل الأنبياء له والفضل أمته دانت لها الأمم أما البرية بالإحسان وانقشعت عنها العماية والإملاق والظلم سهل الخليقة لا تخشى بوادره يزينه خصلتان الحلم والكرم لا يخلف الوعد ميمونا نقيبته رحب الفناء عريب حين يعترم من معشر حبهم دين وبغضهم كفر وقربهم منجا ومعتصم صلوات واسطه محمد و آل محمد باندې محمد و آل محمد کوم کسان څه پوه شول هغه پوه شول څه کوم نه دي پوه هغوی ته معمولي غونډې کې صرف تحت لفظي و ترجمه کوم دا د عرفان او د معرفت خبرې دي قربان نشم دا د عقیدې او د مودت خبرې دي قربان نشم دا څه معمولی قصیده نه ده دا څه معمولی الفاظ نه دي څه ادا شوي دي زه صرف دې د تا سطحي تحت لفظي ترجمه داسې کوم یا سائل این حل الجود والکرم او پښتنې کوونکیا چې ته د جود و د سخاوت و د کرامات و د شرافت مرکز پښتنه کوي اندي بیان اذا طلابه قدم ما سیدی وضاحت شته د کمونه چوک پښتنه وکي هشام بځوان است چي اره تجاهل عارفانه بکي غبي څه نه پیغام زید خپې جندم هذا الذي تعرف البتها وتأته دا هغه شخصیت ده چې دی قدمونه د مکه زمکه یا پیژندي مکه زمکه دی قدمونه پیژندي والبيت يعرفه والحل والحرام یاد وسط خانه خدا نه دی پښتنه وکا حرام نه پښتنه وکا مینا نه پښتنه وکا مشعر نه پښتنه وکا بیت الحرام نه پښتنه وکا سعی صفا و مروه نه پښتنه وکا دو به د توخی ته دو چوک ده هشامی څنګه نه پیژندي مخکیوتی هذا ابن خیر عباد الله كلهم بندگانو کې څو ټولو نه افضل خاندان بهترین خاندان ده مغزوای انداز ده
هذا التقی النقی الطاهر العلم، دا هغه پاک و پاکیزه هستی ده، طاهره هستی ده، العلم څه د هدایات پرچم یې اندوی خونی باندې نصب شوی ده. هدایات که ملویږي بل چا خونی نه ملویږي، هدایات یې اندوی خونی نه ملویږي. مخیئی هذا الذي احمد المختار والده، دا غسی هستی ده څه پیغمبر څه د خدای پسندیده شخصیات و هغه اندوی پلاری سبیږي. صل علیه الهی ما جر القلم، کلا نڅ تو خدای مرضی ده همیشه نه خدای کلام دوی باندې رضایت باندې جری شوه ده، خدای دونه همیشه نه رضیده. لو یعلم الرکن من قد جاء یلثمه لخر یلثم منه ما وتی القدم، کچیری خو حجر اسود ته پاته ولګیږي چې چوک ورته رغلی دی، ضروري نه ده چې دا حجر اسود ته راشي دای بوسا کی حجر اسود بی دیخ پو کی پریوزي. یو صلوات واسطه محمد و آل محمد. خاموش کړه لوی قربان مشم، نیم خبر گرمه خاموش کړي وای، موسم خاموش کړي یو، کلا کا صلوات واسطه محمد و آل محمد باندې. هذا علی رسول الله والده. هشام کسانو ته دی چې دا علی ابن الحسین ده، دا زین العابدین ده، رسول الله والده، رسول الله دی والد ده. امسد بنور هداه تهتدی الامم، ای دوی هدایات و ذری سره ټولو ته هدایت ملو شوی ده، هدایت اندوی ذری سره ملویږي. هذا الذي عمه الطیار جعفر، دا هغه سي خلخانه ده جعفر طیار اندوی ترو، جعفر طیار اندوی ترو. والمقتول حمزه لیس حبه قسم، حمزه بزرگوار اندوی خونی سره تعلق لري، سنن هم بهادر کسان شجاع کسان هغه د حمزه بزرگوار قسمونه خوري و بیا توری اس کوي، اندوی خونی سره تعلق لري. هذا ابن سیدة النسوان فاطمه وابن الوصي الذي في سيفه نقم، دا هغه سي هسته زوای ده چې دی انیا بزرگواره مور بزرگواره سیدة نساء العالمین فاطمه زهرا ګرځیدلی ده. اللهم صل علی محمد. نو دوتی څه دونه پیژندې، وابن الوصي الذي في سيفه النقام، دا د اخچا زوای ده چې هغه توره د مشرکانو د کافرانو قاتله وه، هغه توره د مشرکانو د کافرانو مرګ وه، هغه توره اسلام دپاره زور و طاقت وه. مخکې دوتی اذا رأته قریش قال قائلها الى مکارم هذا ينتهي الکرم، څه کله با قریش دوی ولیدل فورا به اعتراف کولو څه ټول شرفتونه فضیلتونه اندوی باندې ورختم کیږي، اټول شرفتونه اندوی باندې ختم کیږي. پیغمبر نه څه کله پوښتنه وشوه یا رسول الله من قرابتک الذین وجبت علینا مودتهم، تا قرابتدار چوک دي چې هغوی مودت مو باندې واجب ده؟ جابر بن عبدالله انصاری پوښتنه وکړه، پیغمبر د وتی چې هم علی و فاطمه و ابناهما، علی المرتضی ورمنه زهرا و حسنین دي، حسنین دي. عزادارو څو شیو کې پیغمبر سره شریک دي فضیلتو کې، یو فضیلت څنګه د اسمت او طهارت فضیلت دی، لکه څنګه پیغمبر ته ملاو دی اندیشان اهل بیت ته ملاو شوی دی. انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت ویطهرکم تطهیرا، څه کله چادر کیسا چادر نه لاندې دا پنځتن پاکي راوستل پیغمبر خدای ته ولا اللهم هؤلاء اهل بیتی، پروردگار ما اهل بیت اندغه دي. جمله څه توسیدر عظیمه جمله ادا کړله، اللهم انا سلم لمن سالمهم و حرب لمن حاربهم، پروردگارا ایمو اخچا سا سلامتی ده چه چا دوی سا سلامتی وی، ایمو اخچا سر جنگ و جدال ده ای چا دوی سر جنگ و جدال وی. ننامون مسلمان گیلا کئی سدسے کسانو تا سار ٹیٹ کوئی ای دسے کسانو احترام و کوئی چاگوی اہل بیتو سر بخص ستلے ہو، اگوی دا اہل بیتو دیکھ نگر جیدلی ہو، اگوی اہل بیتی زور ولی ہو، اگوی اهل بیت سره دشمنی کړي وا، دا به تو مذهب وي، دا به تو مکتب وي، څه قاتل او مقتول هم منه، مقاتل او مقتول ایوه تل کې نه چو، مقاتل نشو منه هیڅ کلا.
وسطه چا څه اهل بیتو سره دشمنی کړي ده، چا څه اهل بیتو سره بغض و جنگ و عداوت کړي ده. مو ته پیغمبر ویلی دي چې مویا ورسه جنگ ده ایمویا ورسه جنگ ده. مو ته پیغمبر ویلی دي چې چا اهل بیتو سره سلامتی ساتلی ده، صلح یې کړي ده، اهل بیتو لیارې نه دی پرېښلي، اهل بیت نه دي ځورولي. هغوی سئ مو بېګایه صلح وه، نن ما صلح دی، قیامته پورې مو صلح دی. خو څوک چې د اهل بیتو قاتلین حساب شوي دي، چا چې اهل بیتو خونو ته ورونه چولی دي، چا چې حسن مجتبی شهید کړی دی، چا چې علي المرتضی شهید کړی دی، چا چې مولا سید الشهدا قاتل ګرځېدلی دي، څوک چې د اهل بیتو قاتلین حساب شوي دي، هغوی سئ مو بېګایه جنګ و، نن ما جنګ دی، قیامته پورې مو جنګ دی. بېګا ما په لعنت و، نن ما په لعنت دی، قیامته پورې دوی نه لعنت دی. خدای در باندې برکات کې دا خو یاد وسطي تاریخ، دا خو یو بیل ده، دا خو یو بیل ده، داسې سل بیلونه تیار کی، دا خو یو جیل ده، داسې سل جیلونه تیار کی، دینه ساخت جیلونه شیاو کټاو کړي دي، سرونه یې ویر کړي دي، لسونه یې پرې شوي دي، وینې یې تالي شوي دي، ځوانان یې ویر کړي دي، سپین ږیرې یې ویر کړي دي. مو دا ټولې لیارې طی کړي دي. ته مونې چې ته اهل بیتو دیخ نه منای شي، نه یې خپله منو، نه یې دنیا ته ښیو چې دا ښه خلکو. ایمو جمله دا دی دنیا ته صحاباو ته بد نه یایو، بد کسان صحابه نه منو. سوچ مده خبرې ته صحاباو ته بد نه یایو، صحاباو سے بد نه یایو، بد کسان صحابه نه ګڼو. د ایمو معیار دی، دغ معیار باندې دنیا که موسه مزل کوای شي ودی کی که دوی بیا خو بد قاتل و مقتول ایوی تلی کی اولی دوی مذهب ایمو مذهب کی دا نشتا دی. یاد وسطوی دا کوم څه بیل تکفیریانو روڑے دے کوششی کڑے دے څه دا مخته بوزي قانونی جوړ کی نافذی کی دا بیل بمو انشاءاللہ برپور ناکامۍ سره روبرو کوو. دا ملک جوړ مو کړی دی، دا ملک د پاره وینه مو ویر کړي دی، دغه ملک د پاره قرباني مو ویر کړي دی، دغه ملک بنیادو کې ایمو وینه شامله دی، دغه ملک بانی ایمو مذهب سره تعلق لري، دغه ملک بانیان ایمو مذهب سره تعلق لري. دغه ملک مو جوړ کړی دی، دغه ملک ساتلا مو نی واجب دی. مو دا ملک تکفیریانو ته نشو ویر کوی لاسو کې. زه یاد وساتوی کوم قیادت د شیعو علماو قیادت څخه کوم کال ور کړی دی، کومونه مطالبه کړی دی چې یکم ربیع الاول باندې تاسو برپور انداز کې اسلام آباد کې حاضر شوي، خپل مظاهره ریکارډ کوئ، احتجاج ریکارډ کوئ. دغه څو پورې قیادت طرف نه دا اعلان دی مو د پاره ان شاء الله برپور کوشش وکوئ. تاسو ته دلته ان شاء الله مختلف افرادو طرف نه کېدای شي ګاډیا مهیا شي که نوی بیا هم الحمدلله دغه غیرت و ایمان و جذبه مو کې شته دی چې ځان ضرور ورسوئ هلته اسلام آباد ته، هغې مظاهرې کې هغې احتجاج کې ضرور شرکت وکوئ. ویلې چې دا د ما و تاسو د ایمان و د دین و د مذهب تقاضا دی. هر شي باندې کمپرومایز کوای شو، مذهب باندې چا سره کمپرومایز نشو کوای. هر یو شي کې قدم کېږدوای شو، مذهبي مسئلې کې قدم نشو کېږدوای. مو سلام پیش کوو گلگت بلتستان شمالی لکجات غیور علماء ہوتا، اگو نیڈر علماء ہوتا، یا کوئی غیور عوام تا ساغوی سکومی طریقے سے خپل عقیدے اظهارا وکړلو، بیا یې فیار اور باندې کاټ شول، هغوی برپور ودرېدل، خپل موقف باندې ودرېدل، خپل عقیدې باندې ودرېدل. او نن هم قیادت سره برپور انداز کې ولاړ دي. مدسی آیو چې دا شی غیرت په کار دی ټول پیدا کی ځان کې. دا یو موټی تکفیریان، دا یو موټی وهابیان دوی غواړي چې ملک دوباره یو وارې دهشتگردی قتل و غارت دا شیونه ایجاد کی جوړ کی. خو یاد وساته
موی هیڅ کله دوی ته موقع نه ورکوو چې دغه موقع دوی پیدا کړي ورې بیا تاسو ټول انشاءالله کوشش وکوئ عهد وکوئ چې اسلام آباد کې کوم احتجاج دی دغه احتجاج کې به موږ تاسو انشاءالله بھرپور خپل کوشش وي چې شرکت وکړو انشاءالله بر محمد و اهل بیت محمد صلوات آغا اهل بیت څنګه طهارت و عصمت کے پیغمبر سے شریک درود و صلوات کے پیغمبر سے شریک قرآن یاد ہے څه پروردگار علم ته څه عام مومنانو کله تاسو درود ستوئ نو تاسو درود پیغمبر باندې ستوئ یا ایها الذین آمنو صلوا علیه وسلموا تسلیما تاسو پیغمبر باندې درود واستوئ اوس کله پیغمبر نه پښتنه کې یا رسول الله څنګه درود واستو معتبر حدیث دی پیغمبر ته څه او مسلمانو لا تصلوا علی صلاه البتراء ما باندې نیمګړی درود ما استوئ که درود مانی استوئ پرا درود مانی واستوئ قیل یا رسول الله وما صلاه البتراء نیمګړی درود چی شی دی پیغمبر ته نیمګړی درود اندازه تقولون اللهم صل علی محمد وتمسكون تاسو صرف ایمان امي پورې رسوي بیا ودارې کوي مختنه اهل بیت نه منه خلوي بل قولوا اللهم صل على محمد وآل محمد صلوات والسلام محمد وآل محمد پیغمبر ہوتی سے کلا درستوی پرا درستوی مو نمایا خلوی آل نما اہل بیت نما خلوی کلا مسلمان نا پختن کیگی سے درستوی تو سودا آل نما ویل نخلوی اہل بیت نما ویل نخلوی هغوی چې نه درود اندار راغلی دی بیا چې کله پوښتنه ونه کړو چې لمانځه کې ویل استوئ بیا چې لمانځه کې بیل درود دی دا بیل درود دی ډېر غټ منافقات دی درود څنګه دعا کیدای شي لمانځه کې چې کوم درود دی مغه درود پکار دی لمانځه نه بعد یاسته یې که نه خدای ته غټ د مسلمانۍ منافقات دی چې بني امیه کوم درود ته خیال دی مغه درود وسا چلوي مغه درود وسا چلوي یو صلوات واسطه محمد و آل محمد باندې ينمي إلى ذروة العز التي قصرت عن نيلها عرب الإسلام والعجم یہ صدا اہل بیت عزت و بلندے اغ مقام بندی فائز دی سا عرب و آجام ای چولا سنالتی نہ رسی کی ای دوئی معرفت تو سو رسی گوئی ای دوئی مقام تو سو رسی گوئی مو صحابہ و احترام کہو منی صحابہ گران دی صحابہ دے مود سترگو نور دے کہ کمبر وی سلمان وی بوزر وی عمار یاسیر وی مقداد وی صحابانی مو قربانیو بیا صحابانی سنگی نہ قربانیگو خدایا دنیا یاد وسطی دو آل مقام یود سدے صحابہ و شان بل سدے دو آل یود سے مقام دے صحابہ و بل سے مقام دے صحابہ آغا دی چاگوی نمال منزکی وخلی المزدبتی لیگی آل آغا دی چا نمائی نو وخلی المزدبتی لیگی صحابہ آغا دی چاگا دی جنات خیشمندی جنات طلبگار دی آل رسول آغا دی چاگا دی جنات سرداران و ملکان گرزی دلی دی صحابہ آغا دی چاگا رضی اللہ تا محتاج دی تو تولی کی زو تولی کم تو سیوئی زو سیوئیم آل آغا دی چاگوی تا خدای خپل مرزی خپل ویر کردی دے کجا آل رسول کجا اصحاب رسول دا ڈیگرے دمو نویر کو دا ڈیگرے خدای طرف نمکرری دی قربان دشم ولیس قولک من حاز بظائره هشام تا دا فرزده کی چی تو دا خبرت زی نپیشندم العرب تعرف من انکرت والعجم دوی تایت نقصان نرسی کتی نپیشندی عربی پیشندی عجمی پیشندی دنیای پیشندی اسمانی پیشندی زمک پیشندی نباتات پیشندی جمادات یا پیشندی یغزی حیاء و یغزا محابته من محابته فما یکلم الا حین یبتسم عجیبا جمله یادو کردی دیو عجیبا جمله لگ غور سے ووری دو دیس امام خالق نسترگی پٹائی سترگی ٹٹائی زمکی تسترگی غڑائی سترگی آس کی نن سیدی واجنا چا حیاء ورکی دے و خالق چا کل سترگی ٹٹاوی چا کل مولا مجلس محفل کیوی چا ویک سی خالق دا مولا روب و حیبات واجنا سترگی ٹٹائی او سارو باندې حکومت آسان دی زړونی حکومت ډیره مهمه مسله ده
دوی زړونی حکومت دی. څه کوم مجلس و محفل کې دوی ورکیوي خلک سترګې نشي اسکوی ویلې چې دوی روب و هیبت دوره دی. فما یکلم الا حین یبتسم، ایسه اوره پورې څوک خبرې نشي کوی څو پورې چې دوی خوندېدلي نه وي. ینجاب نور الهدا عن نور غرته، ایسه دوی ټنډې نه دوی چهرونه دوره نور دی چې ټولې طریقې ټولې تیاره ورسره رڼا کېږي. که شمس ینجاب عن اشراقها الظلم، لکه څنګه میره سترګې سره ټوله دنیا منوره شوې ده. صرف ترجمه یې درته کوم، زړه ارمان دی چې دا ته پراکم مو ته پاتې چې ستړي مې کړلوی. ما قال لا قط الا في تشهده، ما قال لا قط الا في تشهده، دوی به هیڅ کله چاته لا نه وویلي. لا څه ته ویلی شي؟ نه. انکار به چاته یوې خبریا نه وکړی، لا به چاته هیڅ کله نه وویلي. دوی څه کله لا نه دی ویلی الا فی تشهده، مګر صرف المنځه کې لا د وایي، بل د زندګۍ کې چاته نه لا نه یی. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک، صرف المنځه کې لا یی، بل یوځي کې لا دوی نه یی. دوره سخی دي، دومره دوی سخاوت نه ډک کور دی. لولا تشهد کانت لاؤه نعم، کچېرې تشهد کې خو لا نه وی دوی به هېڅ کله لا نه وویلی. مشتقة من رسول الله نبعته، دوی اصل جړ اساس چا نه دی؟ پیغمبر نه دی. طابت عناصره والخیم والشیم، دا پاکیزادی اخلاق و کردار و عاداتو کې حمال و اسقال اقوام اضافته، اقام د هدایت بوج دی دوی په مټو باندې دی. حل شمائل تحلو عنده نعم، دوی هغه بوج د هدایت وچات کړی دی څه غرونه هغه بوج نشي وچتوای، دوی وچات کړی دی. دوی وچات کړی دی. ان قال قال بما يهوي جميع، وان تكلم يوما زانه الكلام زانه الكلم، ایسه کله دوی خپل شندو ته حرکات ویر کی، کله خبرې شروع کی، فصاحت و بلاغات اعلی زینت جوړیږي. دا معمولی خبرې نه کوي، دا دوی خبرې د خبرو سردار جوړیږي. بیا مخکې هذا ابن فاطمه ان كنت جاهله، کچېرې ته جاهل وې هشام، دا د ورمنې زهرا زوی علی دی. بجده انبیاء الله قد ختموا، دوی نیکه باندې د انبیاء سلسله ختم شوی دی. الله فضله قدما و شرفه، په پروردگار علم دوی ته اولین و اخرین باندې شرفات ور کړی دی. جرب ذلك له فی لوحه القلم، لوح قلم کې انداشه خدای لیکلی دي چې دوی په ټولو نه فضیلت لري. من جده دان فضل الانبیاء له والفضل امته دانت له الامم، دوی نیکه د په مقابله کې ټول انبیاء هیڅ دي. دوی نیکه ته ټول انبیاء باندې فضیلت، دی امت ته ټول امتو باندې خدای فضیلت ور کړی دی. اما البریه بالاحسان وانقشعت، ټول مخلوقات ته عطا څه ور کړی شوی دی، هغه عطا دوی واجب نه دی، دوی احاطه پکړي دي. انها العمایه والاملاق والظلم، زلالات الوغا طریقې گمراهی ارڅ دوی نه ور یادي، دوی خونی نه. سهل الخلیقة لا تخشى بوادره، دوس نارم دی څه سختۍ بدلتی ونکسي. یزینه خصلتان الحلم والکرم، بردباره صبر شرافت دوی خونی ته زینات ور کړی دی. لا یخلف الوعد میمونا نقیبته رحب الفناء عریب حین یعترم، چې دوره با برکت دی دوی څه کله خلاف وعده کارونه نه کوي، څه وعده دیر کی وعده باندې پابند دي دوی. رحب الفناء عریب حین یعترم، دوی برگاه هر چا د پاره پناهگاه جوړه شوې ده. من معشر حبهم دین و بغضهم کفر و قربهم منجا و معتصم، یاد وساتوي دا هغه خاندان دی چې دوی لمنه ونیسي دین انداده، دوی مینه محبت کی دین ده، دوی سب بغض ستلی کی کفر ده، و دوی سا نغدی شی اندا نجات ده که دوی نوریا شی اندا ټولو نه غټه گمراهی ده. یو صلوات واسطه محمد و آل محمد باندې. ایما ان شاء الله مطالب په ختمېدو دي، تنګوم منا ان شاء الله 2 منټه واخلم تاسو بس. یستدفع السوء والبلوى بحبهم یستزاد به الاحسان والنعم، یاد وستا دوی محبت و جنهار فتنه و شر ور یاده، و یستزاد به الاحسان والنعم، دوی عطا همیشه د پر زیاتیږي کمیږي نه. مخکې دوی مقدم بعد ذکر الله ذکرهم فی کل فرض و مختوم به الکلم، خدای نامه نه بعد ابتدا کیای دوی نامه، انتها کیای دوی نامه. ان عد اهل التقى كانوا ائمتهم او قیل من خیر الارض قیلهم، کچیر تذکرہ د پرهیزګارو کسانو وشي نو دا د پرهیزګارو کسانو سرداران اندوی دي. دوی نما خسته شي. لا یستطيع جواد بعد غایتهم ولا یدانیهم قوم و ان کرموا، سخاوت
کې څه کله ذکر د سخاوت وشي دوی سخاوت سے بل چو سخاوت ذکر به نشي کېدای یو قوم هم څه کومه د شرافت او سخاوت کې دوی ته نشي رسیدای څلورم امام نه واورز یو کس پښتنه کوي اندی حدیث ترجمه ده تکوم ان شاء الله تاسو زحمت ختموم کسا تو صفات ده سخاوت اهل بیت وا کړي دي خو سخاوت دنیا کی نور کا سنا مشهور دی یو مشهور کا سخاوت کی تاسو به نما ورېدلی حاتمی تایو ختم تایا سخاوت کی مشهور نما ده نه نما چلیږي یو اور جندغ مولانا یو کس څلورم امام نه پښتنه کی مولا جاندار تویا سخاوت کی ختم تای ډیر وچاتو کې تو نیک علی ډیر وچاتو علی سخیو کنه ختم تایا نما ایسش څلورم امام دوته ای ختم تای د مو علی نیک خپوتا نشي رسیدای خپو ګرد ته نشي رسیدای سائل دوته مولا انصاف د نه وکړل انصاف د نه وکړي څنګه می انصاف نه وکړل ته مولا ختم تای کور کې محل کې څلويخ دروازې وي آره دروازې نه به سخاوت دی ګنا مړې شروع وي د سبا کې دل سه یو سائل براغللو ایوه دروازې نه بوته ملاو شو مغه بلې دروازې ته ودرېدو بیا بوته ملاو شو بلې ته ودرېدو بلې ته ما یو سائل ته بڅلويخ تو دروازو نه د ختمتای سخاوت ملاو شو رزق مړې بوته ملاو شو مولا مخ نه دی دلی څه علی هم څلويخ دروازې وي سوچ مده خبره تا مولا څخل د جواب ورکي مولا ته چې سائلا یاد وستا چوک بچ د ختمتای دروازې ته ولریدو ختمتای بچلويخ دروازې وي ایوه دروازې نه به دور ویر کړلو څنګه به مجبور شو بلې دروازې ته بیا وتروغللو بلې نه به دور ویر کړلو څنګه به مجبور شو بلې ته بیا وتودریدو بلې نه به دور ویر کو څلورمې ته بیا وتودریدو پنځمې ته بیا ودریدو لسمې ته بیا ودریدو پنځلسمې ته بیا ودریدو شلمې ته بیا ودریدو پنځوشتمې ته بیا ودریدو درشمې ته بیا ودریدو پنځه درشمې ته بیا ودریدو څلويختمې ته بیا ودریدو دوره به ور کول څه ګداګر به ونه جوړول ختم تای سخاوت داو د مونیکا علی سخاوت دسه حالاتو ایوه دروازې نه ای وسایل ته دومره به ور کړل څنګه به بیا غنی وګرځولو بیا به چاته محتاج نه وو عمر بر بیا بی نیاز ګرځیدلو مولا دوته ای موغي خونی سره تعلق لرو سمو چاته دور نه ویر کو څنګه دوباره بیا لاس وخ کی مې څه کچيري ویر کو چاته بیا بی نیاز جوړو بیا مستغنی جوړو مو ګدګر نه جوړو مو بیکاری نه جوړو ایمو هغه سی خونه دغه خونی سره تعلق لرو